نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده د ذوالحجې د لومبي تاریخ وظیفه ده. نن د ذوالحجې لومبنۍ ورځ ده. دا وظیفه وکړئ د خپلو حاجتونو لپاره، د خپلو مشکلاتو لپاره. یو بنده داسې وي چې هغه ډېر زیات په مشکلاتو کې، تکالیفو کې، پریشانو کې دا راګیر وي او یو طرف ته هېڅ لار ته نه ښکاري چې څنګه ماته نجات دا میلاویږي. نو دا وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز. الله پاک په فضل و کرم سره تمام پریشانۍ دا به ختم شي، دغرنګې تمام مسایل دا به ختم شي او ښکلی ژوند الله پاک به د انسانانو ته دا ورکړي. محترمو، وظیفه د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره شیر کړئ، ځکه چې ستاسو د وجې د چا مشکل حل کېږي، د چا حاجت پوره کېږي، دا به ډېره زیاته لوی او خوش قسمتۍ خبره وي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د مشکلاتو، د تکالیفو، د پریشانو د حل دپاره وظیفه ده. خو څوک داسې وي چې هغوی پریشانۍ کې راګیري، هېڅ لارو ته نه ښکاري، نو همدا وظیفه دې نن شروع کړي او تر هغه ټایم پورې دې کوي چې څو پورې پریشانۍ نه حل شوي. موږ ناشته غونډه کار دا وکړو چې وظیفه صرف په یو پیره نیمه وکړو او پیسې استراحت نه شي. دا پرېږدې نو الله پاک باندې به خبره منې، هله به پرېږدې. موږ د یو کس نه یو څیز غواړو، هغې پورې پرېږدو نو چې څو پورې دا څیز راکړی نه خیتان کو رای کی نو بیا ته د قلار شو. نو دغه رنګې الله پاک ته زمونږ او ستاسو زاري دغه ذکر دا خوښ دی. چې کله ورته خوښ دی نو ځکه الله پاک موږ او تاسو له دا خبره لږ لیټ کي او دغه سوال دا مسله راله زر نه قبلوي او فرشتو ته وایي درې سړي دا زاري دا زما خوښه ده، ستا فریاد، ستا زاري، ستا ذکر د الله پاک خوښ دی. او ته دا وایې چې یاره زما د سم 10 کارو شي एकदम وشي، نو بیا خو تا د خلکو پته ده بیا څوک ذکر نه کوي او نه بیا څوک لمونځونه کوي. دا عام روټین دی. یو سړی به د جومات په طرف هم نه ورځي، او چې کله ګیر شي مشکلاتو کې، تکالیفو کې، نو بیا دی لمونځونه هم کوي، دی نفلونه هم کوي، تلاوت هم کوي، ختمونه هم کوي، ذکر هم کوي، تسبیح هم پیدا کړي، کاونټر هم پیدا کړي. خو چې کله مسله ختمه شي نو بیا ورسره نه ذکري، نه کاونټري، نه ورسره تسبیح، نه جومات ته راځي، نه بیا د قرآن تلاوت کوي، نه بیا نفلونه کوي. انسان ډېر زیات خودغرضه دی. الله پاک دې زموږ ستاسو مسلې ختمه کړي. امین ثم امین. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده انتهایي لاجواب او انتهایي پاورفل وظیفه ده. وظیفه ده ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته ورځو دا کلمات ویلو، الله پاک پې اور ګل ګلزار کړ. او دغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې هم تکالیف راغلي. څومره چې صحابه کرام دي، بلال صاحب په شګو کې به راښکو، دغه رنګې سمیه رضی الله تعالی عنها د اسلام منۍ شهیده وه، زنیره رضی الله تعالی عنها سترګې ترې ویستې وې. نو دومره مشکلات او تکالیف هغوی ته دا ورسېدلي دي، خو بیا هم وروسته شوي نه دي. دلته کې نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ده حسبنا الله و نعم الوکیل. ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته وراچو، ابراهیم علیه السلام د فرشتې راغلي چې یاره موږ ستا څه مدد وکړو. سې ورته ویلې حسبنا الله، الله پاک زموږ دپاره کافي دی، و نعم الوکیل ښه کارساز دی. نو که تاسو دا وظیفه کوئ چې حسبنا الله و نعم الوکیل، الله پاک زموږ دپاره کافي دی او ښه کارساز دی. د څه دپاره وظیفه کې انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هره مسله دا به ختموي. روزانه 111 پیرې ووایئ، 111 پیرې حسبنا الله و نعم الوکیل، او ورسره 3 پیرې سورت مزمل ووایئ. انشاءالله العزیز تماشه کوئ، ستاسو حاجت او پوره کېږي، مشکل دا به ختمېږي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.